بسم الله الرحمن الرحیم. د نیت متعلق بل پوښتنه دا ده چې آیا د خدای د پیژندلو د پاره د نیت ضرورت دا شتی او کنيشته دی. نو ګوره ځان پویول په دې خبره باندې پکار دی چې نیت دړه ارادي ته ویل کیږي او دړه اراده به ال د یو عمل متعلق پیدا کیږي چې هغه عمل بنده ته معلوم وي. لکه یو مرګری دی او ملمانه داغه راغو د ملمنو د پاره اکرام هغه برابرۍ، یعنی د پاره پخلی د پاره شیر وړي او ترتیب ولا برابرۍ. نو کدی د دین مخ کی دا کم شي چې دی پخی دی پیجنی نه بازار نه پیجنی دی د پخلی د شیزان پیجنی نه، نو دی به داغي متعلق اراده څنګه وکي. نو هر عمل چې کله د یو شی متعلق اراده کوي او غواړي دا چې زه دا کار وکم، نو اراده دا کار ال کیږي چې دی به هغه کار د دینه مخ کی پیجنی. کدی هغه کار مخ کی پیجنی نه، نو دی داغي متعلق اراده نشي کولی. لکه یو مرګری دی هغه دکان د سر نه پیجنی نه، نو هغه به داغي متعلق اراده او قصد څنګه وکي. نو دلته چې موږ دا خبره کوو چې د الله رب العزت د پیژندلو د پاره د نیت ضرورت شته او کنه. ګوره دی چې خدای پیجنی، اول خو بدی خدای پیجنی نو ال به اراده کوي، نو د خدای د طاعات باندې به مطلب دا دی عمل کوي چې زه د خدای هغه عبادتونه کامل وکم، دغه د خدای هغه پیجندل دي کنه، یعنی د خدای احکامات منل دي. نو دی به د دینه مخ کې خدای پیجنی، د دې لپاره د نیت ضرورت نشته. نیت خو چې اول ته یو عمل پیجنی نو ال به ته نیت کې، نو کدل ته دی د خدای د پیجندلو د پاره نیت کوي، خو اول به دی خدای پیجنی نو ال به نیت کوي.